अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स تاسو ګورئ پروګرام ویخه جنې او زم سلمہ امتیاز او امید ته چې چرته به یې خیر خیریت سره به یې او د خپل موسم نه به خوندونه واخلي خاجي ویوز څنګه چې ویل کیږي چې سکسس یا کامیابی ترلاسه کول چې کوم دی کنه هغه ډیر مشکل کار دی اټ از ان اپ هیل ټاسک او چې کله چې انسان د زیرو نه سٹارټ اخلي اوس ګوري په دې کې سیلف امپلویمنٹ هم کېدای شي او یا بیا هم د شانته چرته نوکری لټولم کېدای شي A person needs the right mix of abilities and the talent and the actions. उस पदे के साथ शामिल दी पदे के दे perseverance दे पदे के hard work दे time management दे keeping the right focus दे और बिया वर्षरा चिकम दे नो लक डेर ज़्यादा dedication होम दे and the will to succeed. चिकला चिप इंसान के will to success भी करना आगे न पस चिकम दे नो मुश्किल कार चिकम दे नो आगा हम आसान शी शुरू के इंसान ढेर ज़्यादा स्ट्रगल्स कई चे बिजनेस शुरू कई न हम और कचरते यो नवे नौकरी जॉइन कई न हम वाले चीज़ान द पर यो प्लेटफॉर्म जोड़ोल यो स्टैंडिंग जोड़ोल आगे ढेर मुश्किल कार भी खुच यो जल चे आगे प्लेटफॉर्म सेट शो आगे न पस भी सीजन ढेर ज़्यादा आसान शी और इंसान भी रुस्त के सोच कई ओगोरा मसोना ढेर स्ट्रगल करे दे और आगे उस सिंगा पर हर तरीका बांधे आगे सक्सेस चिकम दिन आगे से इंजॉय को मला गया है खाजी व्यूज जमुंगा गेस्ट चिकम ननदा नो आगा होम लकोम द कदा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सरा कनेक्टेड द मख के होम जमुंगा पर शो बांधे रागले वा और आगे बे पके लका डेर ज़्यादा लका कामयाबियाने पर डेर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के तरलासा करी दी खो अवल तुबा सरा सलाम दुआ खो कम करना अस्सलाम वालेकुम तुबा वालेकुम अस्सलाम ज़ खैमाल के नंदर नहीं रशुम ना दाखिल नशी के दे तो बिल्कुल मासर पस ख्वा के नास्ते बड़ा खबर 50 प्रोग्राम चमुंगा चलो हाउ कैन आई फॉरगेट द अदर 50 अक्सर द डिवेलान द तैयारी माल जोड़े तास तो ज़ुख कार शवे नेम संग इतासो पसरले संग रवान दे बस परले खोखा रवान दे और ग्रीन कलर में मचा दे बिल्कुल एग्जैक्टली अगशनी हरियाली हर जाय के शिनके बिल्कुल जमा पर ख्याल मुंगले यो प्रोग्राम दे से पटू मटू तरफ तुम कोल पकार दी लगा शर्षम पहाड़ जाय के गुलशवी दी और शिनके खुदे खामखा खोचे चर तुम ونی بوټي دینو چې کوم هغه پانی غورځولې وینو تازه پانی را خطرې دینو ډېر خوند کوي پستر غو خلګي سره چې کوم دینو په هوا کې خوشبو هم ده د کرنې د ګلونو بالکل هغه به بل شانتي وی کنه بل رنگ مستی ده بالکل هم دغه شان خبره ده وای د مېنو زړونه مماتوي خلک په دې خار کې دغه لګ شان رڼا ده نو دغه پسرلی دی یو بل سره خمزیدار تیر کې خولې کلو ته پکې لاړ شي د شړشم ګلونه چې کوم دینو شړشم ګل شوی دی دا غینه خوند واخلي او ځای په ځای ټول خوندونه اخلي ځکه اکثر ګورم فیسبوک واتس اپ انسټا هر چا دغه شنو سره ګلونه دی او تصویرانه ورسره وستې دي یو مونږ پاتیو بالکل مونږ لټل پکار دي خلک چې کوم نو اوټینګز هم ډیر کوي کنه په دې موقع باندې اوټینګز کوي بل دا چې د یونیورسيټي چې کوم ایگزامز لغونته ختم شوی دي سمستر دا غوي لغونته ختم شوی دي نو ورسره چټیاں نه دي بالکل نو سټوډنټس هم بيزي دي ورسره پیرنټس چې کوم دي نو هغه هم په انتظار کوي چې څنګه به چټي راځي بالکل چې لغونته بهر لاړ شو بالکل دلته به یو خبره قدرمنو تکوما یو خبره دا پرله خو مزیدار دی هر انسان پکې خوشاله خو یو حقیقت ته او هغه دا دی چې ځینې خلکو باندې په دغه موسم کې ډیپریشن هم راځي او دا ریسرچ شوی دی لکه دغه ډیپریشن چې کم دی دا یا خفګان یو دوروي دا زناورانو کې هم لیدل شوی دا انسانانو کې هم لیدل شوی دا نو ما پرون یو کتاب ویلو او دا هغه یو پیراګراف می ویلو یو پاڼه کې یو څو جملې و زما ډېرې خوښې شوې نو ما چې دا شیر کما ډیپریشن چې کم دی نو ډیپریشن د هغه ځای نه راوچتېږي چېرته چې انسان په ژوند کې څه کمۍ څه ناکامۍ پاتې وي او د ژوند هغه اړخونه تیاره شوي وي د هغه ځای نه انسان خفګاني شي نو هغه ته ډیپریشن شي هغه په سخت خفګان کې لاړ شي او هغه د دنیا نه زړه راموړ شي خو خبره دلته دا ده چې ډیپریشن ماتولو دپاره صرف سوچونه نه دي پکار ډیپریشن ماتولو دپاره هغې ته بیلاد ورکولو دپاره چې کوم ضروري سیز دی هغه د انسان تکل دی هغه د انسان ته خدای پاک باندې توکل دی او د خپل یو نوي ژوند طرف ته دوباره راتلل یو نوې اراده تړل او یو نوې دوباره ژوند دپاره یو نوې نیت کول دي نو دغه نیت او دغه اراده چې مضبوطه وي نو د انسان دغه ډیپریشن نه راوتې شمال دا شیر کما ځکه چې ضروري ده حالانکه تو به ګوره لکه سپرینګ کې لکه ډیپریشن ما لغونته کم اورېدلې دی حالانکه تا چې ریسرچ کتلې ده نو صحیح به وي
د خلکو په ذهن کې دا دی کنه چې خزا والا موسم کې زیاتی بالکل په دې باندې چې هغه سره هغه لکه سن لایټ والا چې کوم ټایم دی د نور ټایمینګز چې کوم دی هغه لکه کمیږي لګي تیاره چې کوم دا د شپې چې کوم هغه تیاره وي هغه لګه اوږدیږي لګي کنه نو هغه سره لکه انسان باندې چې کوم هغه لایټ والا آرز دی کنه هغه چې څنګه شارټ کیږي دا په موډ باندې بیا نیگیټیو افیکټس اثر کوي بالکل او بل دا چې هغه پاڼې هم هر ځای غورځيږي او لکه هغه شینکې نه کنه تازګي چې وته موږ وایو هغه نخکاری خو د پسرلی دا یو فیکټ دی په دې باندې بل پروګرام کې ان شاء الله چرته خبرو کو دا ما ویل لکه ما پهلا چرته اول وستل کنه خو هغه نه پس دا بیا ما کتل ما یقین خپل نه کو بل پسرلی کې څنګه څوک ډیپریشن کې تلی شي کنه ځکه چې دا خو ډېر خپل موسم دی هر سړی خوشاله ټول ناول زه خوشاله بیا بل خوشاله خو بیا مده سي خلک ولیدل چې هغه ډېر مونږه انټروورټ مې پروګرام کړو کنه چې ځان لې خپل فیلینګز خپل احساسات چا سره نه شیر کوي نو هغه باندې ډېر زیات ډیپریشن راځي خو زه په دې باندې بیا خبره کوم زم خپل مېلمنې طرف ته لاړ شو چې هغه سره خبرې اترې وکړو بالکل ګیسټ په مونږه انټروډیوس کو مونږ سره مخکې راغلی و فایزه مسعود دا یوټیوبر هم دا او ایونت مینجمنٹ هم کوي زباغه ته بهر کلی و السلام علیکم فایزه جی وعلیکم السلام جی الحمدللہ خیر مجھے thank you welcome to the show once again thank you so much هغه تاسو ډېر یخنه کې راغلی و یو چې کوم دی نو بهار کې راغلی بالکل بهار کې راغلی بالکل اوس به موږ ته چینج هم فیل کیږي لکه فایزه بخپل هم مختلف محسوسي زمونږ به هم لګ ډېر رنگونه بدل شي او فایزه چې کوم ده نو هغه ډېر ډالۍ راوړي دي نور پرمختګ یې کړی دی نو هغه به هم ته نن موږ اورو پروګرام کې اسه فایزه دا عجیبه خبره ده کنه within a very short span of time ګوري تاسو وایي چې تاسو یوټیوب چینل just 5 months back جی تاسو سبسکرایبرز چې کوم دي نو دونه ډیر شو جی 8000 سمثینګ اور رسیدو ماشاءالله ها ماشاءالله دا گروینګ کې دی او پر دا ډیر لکه یو لوی فیګر دی لکه څنګه دا ځکه چې مونږ خو لکه دا به موږ داسې واخلو کنه چې نه منلو خبره ده خو لکه دا حقیقت دی نو د دې په شا څه خبره ده هغه راته تاسو وایي بس دا دی چې اول خو ما به دغه ډېر دا کار به دغه کولو یو دوه درې ویډیوز چې کله مې کولي نو هغه ټایم دومره زړه نه و यार ये क्या मैं कर रही हूँ यार व्लॉग्स ये पता नहीं कब सब्सक्राइबर्स जाएंगे नो चिकला कमेंट्स राल खा कमेंट्स मा लीदल नो ही वो एक एनर्जी मिलती है ना इंसान बूस्ट अप होता है नो उम्दा से जमाल का एनर्जी लेवल में बिल्टअप शो चाहिए यार मुझे बनाने मुझे व्लॉग्स करने चाहिए कंटेंट अच्छे होने चाहिए कोई अच्छी बात उसमें लाइक अच्छा मैसेज भी हो और जो लोग देखना पसंद करते हैं नो आओ डिफरेंट लको उस दा सोच को जी यार जी सिंगा सबाज मा 2 व्लॉग्स थी नो मख के नजर सोच को जी यार इसको मैंने कितनी एनर्जी देनी है कितना मैंने इसे हाँ बिल्कुल उस तरह से करना है कि जैसे लोग देखना चाहते हैं गौरी फाइजा दैट प्रोफेशनल तरीके से दैट टाइम कंज्यूमिंग होम देखा ना पदे बने जब बाकायदा आगे द पर टाइम विस्तल दी रिकॉर्डिंग दे एडिटिंग देखा ना डेर ज्यादा मुश्किल कार दे यो एंड प्रोडक्ट चकल चे पर स्क्रीन बांधे राजी नो खलक वही कने चे बस टिक दा खो शूट शो और बस अपलोड शो कना खुदा खुडेर मुश्किल दे मुश्किल कार दे होदे लता तासो जाहिर खबर चे कम कार के मेहनत हो टाइम कंज्यूमिंग हो अर्स लका यानी यो टाइम टेबल बने जोड़ी नो आ कार न कीगी नो टिक दा जमा फैमिली में लक सफर कीगी लक दादी चे मशमान लक टाइम लग कम शो वर कोल او بیا بس ظاهري خبره ده چې مخکې تلل غواړي نو بس دا هو سیکریفایسز هو بکیږي نه تاسو فایز دلته یو خبره په دغه فیملی طرف ته به هم راځو ځم پاغه باندې هم خبره وکړو خو یو زمونږ یوټیوبرز چې زه ګورم نن سبا زمونږ ټول چې کوم ځوانان دي پیغلي دي هغه ټول یوټیوب طرف ته را رواني دي هر څوک تاسو ماشاءالله په دومره لږ ټایم کې یو قسمه کامیابی ترلاسه کړله د یوټیوب په دغه چینل کې چینج لکه څه بدلون تاسو راوستلو یو خو تاسو هغې ته نور هم خپل وخت ورکړلو انرژي مو ورکړله خو ورسره نور داسې کم زه وایم چې هغه ټیکنیکل خبرې دي چې تاسو شیر کوئ زموږ د اورېدونکو سره ډېر زیات ټیکنیکل چینجز او یو خو اول ما کیمرا فیس کول یعنی چې کله پخپله ما آن کولو هغه ټایم ډېر زیات لکه انسان وی کنه ذہن کې ناراضی چې یار میں نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا اس ماشاءاللہ بس
ठक ठक व्लॉग हाँ जी ये स्क्रिप्ट होगा दैट्स ऑल बस ठीक है उस रासरा टीम अम्मी बलदा चे उस एडिटिंग शो नूर लका प्रोफेशनलिज्म इंसान क्रिएटिव माइंडेड शी का ना नो चे यार मुझे ये शॉट ऐसे लेना था नहीं यार मुझे यहाँ खड़ा होना था यार ऐसे नहीं यहाँ ये एंगल ठीक था नूर यानी डिफरेंट आप पखपला यो इंसान चे रहा कहीं का ना यानी जैसे मैं अब लाइक वीडियोस बना रही हूँ नो मात लका देर आसानी छी ची सुमरा ज़्यादा वीडियोस जोड़ोम सुमरा कमेंट्स आवरम और सब्सक्राइबर्स ज़्यादा की लगी जमा उम्दा हौसला लका ज़्यादा की ची यार मुझे और भी क्रिएटिव होना और भी क्रिएटिव चीज़ें मुझे देनी है। अच्छा देखें फायजा लका तासो यो मोरम यही तासो वे लेकिन जिस तासो चिकम आगे फैमिली लाइफ ते लग कौन ते सफर शवे दे ऑब्वियसली आगे खूब कीगी पदे बांधे चिलक का इंसान दाव वही कना च वर्क लाइफ बैलेंस चिकम दे नो आगे अचीव कोल डेर आसान दे आगे वाकई डेर मुश्किल दे ठीक शक ना तासो फल दा फोकस भी सिंग साथ ले दे बोले च इंसान बे डबल माइंडेड शी हाय दल तमाशुमान दे अलतकार दे हाउ डू यू कीप योर फोकस या बस मैनेज कोल दिखा ना चाहिए यार टिक दा माशुमानो टाइम दे दा कोर टाइम दे सही शू और यार ये मेरी जॉब है ये अब मैंने करना है that definitely bekom no ज कंफर्म लकदा मा सोच करी जो उस सुमरा गैप रा लुका ना दा 1 वीक व्लॉग्स की नो ज दा सोच कुम च यार एक हफ्ते से मैं देखो ये काम नहीं किया उस दा लका जमा दा ड्यूटी दा जब च नहीं ये मेरी ड्यूटी है इसको मैंने करना है हर हाल में करना है नो बस दा फोकस दे चे बस उस सवाल नन इरादा हो ना जमा व्लॉग नो नन नो शो सही नन बस वजह नो शो नो माविल चीजा ज सही शो बस सबब दोबो कम इंशाल्लाह दाव मका जगलिंग वाला खबर शवका ना जैसे कार मख किसी सरोस तो शी लका आगे पर टाइम बिस्तल भी हां बिल्कुल यानी अब मैं डेफिनेटली वो काम करती हूं व्लॉग्स हो फाइजा दिल तक यो खबर है दा ठीक शो व्लॉग्स खुदा दा कार हम नहीं प्रे खौदल पकार खो जब या मख की रुस्तु शी लगियो घंटा दो लेट शी व्रस दो लेट शी माशुमान च कम दिनो आगा खो लका बिल्कुल मुंगा आगे केस के कंप्रोमाइज न शु कोले लका मुंग दानश वेले खैर दे क माशुमान लमेनन तवज्जो वरनकड़ सबब वर कंबल रस बरकम दे सिर्फ या सकवई माशुमान जान पसे गरजवई हर जाय का संग चलवी ना हर जे के ना गरजुम ऑफिस तक कला माशुमान लाड शिरा सरा हो डेर वरानी कई डेर ज्यादा वरानी के आई हैंडल कोलम वदा दी जमा टीम डेर कोऑपरेटिव टीम दे हुई लग बर्दाश्ती देने अलावा च देनो हेल्पर भी रासरा हो हर यो क्षेत्र लका टाइम वर्कोल पकार दी गिनी बिया इंसान डिप्रेशन के लाड़ जीता सो खबर में मा ओरिदल ता सो डेर हॉट टॉपिक लका डिस्कस को डिप्रेशन बारा के ओनन सबा हमदा सीधी चे लग चे इंसान फारिग की नहीं का ना नो आसे डिप्रेशन के लाड़ छी ऐसे पता न लगी काम जाइना खबर बिल्कुल आखिर टेंशन जान पखपला जोड़ी बड़ी बड़ी खबर ना यो कुछ इंसान फारिग विन होम डिप्रेशन की भी बिल्कुल बलदा च फारिग च किनो बिया अखवदे खोडेर गुरी बिल्कुल कना जान च कम देनो नोर सर बिया कंपैरिजन शुरू बिल्कुल आ कंपैरिजन बिया यो डबल डिप्रेशन आ डबल वही खाली दिमाग च कमी कना आगा द शैतान कोरी तो बस आगा जहन तक किस्म ख्यालू नाराज और बिया च कम कमे कुजे पजवन के पाती कना आगा इंसान च मसरूफ है खो इस बम दरत न कर समटाइम्स दा सोच कोम च यार फाइजा व्लॉग्स क्या करूं यार अभी छोड़ो अभी नहीं बनाती ब्याह नहीं 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 ये मेरी जॉब है ये मेरा काम है उसको बजोड़ो हर हाल के बजोड़ो दाच के दी निशी चीज खपल चैनल दा हुकुम असा फायदा दा ब्याह मुंगा वेल इशू कना चे बीइंग योर ओन बॉस खला कोई कना चे कला चफल बिजनेस स्टार्ट के कना यू आर योर ओन बॉस हां नो आगा योर डर फीलिंग भी हो बीइंग योर ओन बॉस इज मोर डिफिकल्ट दा से दे कना दे हर वक्त इंसान सोच कई जवले बेगम नास्ते मा दा टाइम जवले वेस्ट को म लग गया मा कना आगे के इंसान ज्यादा सोच कई ज्यादा कारो का बिल्कुल उमदा से मा शर्म भी च यही मैं सोच रही थी यार 1 वीक हो गए कोई वीडियो नहीं बनाई कोई वीडियो क्या प्लान करूं न्यू स्क्रिप्ट क्या होना चाहिए कौन सा कंटेंट होना चाहिए कंटेंट हम गुरु का ना च कम कंटेंट और दे जल खुजम च वैसे ऐसे डिस्कस कुम च पेशावर एक्सप्लोर कम पेशावर यो जमीन सिटी एक्सप्लोर नो तास सवे च दा खबई च तारीखी है च कम यो आदि खार दी फाइजा जखवाई मेन जीटी रोड रौनी सही कना और च पक्का कुसा बांधे आओ बिल्कुल दरवाजी दी
چې په کومه کوڅه ورننوځئ ځان سره سره کیمرا ګرځوئ ځکه چې زموږ خلکو نه د پېښور لارې ګودرې خطا دي نو چې موږ ته پته وي چې مسجد محمد خان ته تلل دي نو لار کومه یوه ده نو زه ویم چې دې باندې بیل بیل ویډیوز جوړ کړم تاسو څه وی لکه داسې نه دا اوس دا نن سبا زه دا پلان کوم لګیا یم خپل پېښور باره کې چې this is the best idea هغه دې لپاره چې ګوري ګورنمنت اسم ټوریزم ته یو بوست ورکوي لګیا دی کنه نو چې ټوریزم ته بوست ورکوي نو د خلکو په ذهن کې مخکې نه هغه ځایونه پکار دي چې هغوی چې په ولاګس کې کتلي وي کنه they will want to visit those places بالکل همداسې ده ها دې نه پس نورې خبرې اترې موږ سره هم شته ویوز خو بریک دپاره ویل کېږي یو بریک اخلو بیا واپس راځو موږ سره اوسئ جی ویلکم بیک ویوز اور خبرې اترې موږ فایزه سره کوو ولاګر ده یوټیوبر ده ورسره ایونټ مینجمنټ هم کوي مخکې چې زموږ په پروګرام کې دا راغلی وه نو موږ ته فایزه ویلي و چې هغې یو پروډکشن هاوس هم شروع کړی دی خو هغه بالکل انیشل سټیجز کې اوس به ترې لږ تپوس وکړو یو اپډیټ به واخلو چې هغه پروډکشن هاوس کم ځای پورې تللی دی دوی کم ایونټس کور کړي دي څنګه فایزه کار خو الحمدلله ډېر تیزي سره روان دي زموږ او ویډینګ ایونټس چې دي نو موږ هغه شروع کړي دي او الحمدلله مطلب کار ماشاءالله ټیک ټاک روان دي نو دغه واده خادي ایونټس کې تاسو څه لکه مینس بس مینجمنٹ ही टोल अर्स لکه مینج کول دي یہ کیمرا کہاں سے لائٹ اور یہ سٹیج دا ارس مونږ دغه کوو سٹیج ډیکوریشن هر جی جی بالکل فوټوګرافي او ویډیوګرافي جی جی فل ټیم دی کنه فل ټیم دی از هینډلینګ کیمرا هینډلینګ شم هغه د پاره تاسو جی بالکل ډایرکشن دا دې مطلب دی چې لکه چې څوک چې تاسو له راشي کنه تاسو آفس ته ایونټ لپاره بالکل نو فرام A to Z هر څه کور شي جی بس هغوی چې کم دي کنه بس راتلل دي او هغه ایونټ کې شرکت کول دي بالکل دغه شانته شو کنه بالکل ریسنټلی زموږ دا لاست ویک او شو لاست ویک څه دا تقریبا 2-3 days ago یو ویډینګ ایونٹ هو هغه کې لکه ډرون پورې اوس ډرون هو بالکل معمولی خبره ده چې نو هغه یعنی هر یو فیسیلیټي هو هغه کې ها جی هر یو شی مطلب صحیح او بیا دا چې زموږ د خلکو نن سبا ډیمانډز هم سیوا دي کنه څنګه چې نوې ټیکنالوژي راځي نو بیا خلک هغه غواړي چې اوس ډرون شاټس وي زموږ په ویډیوګرافي کې بالکل یو کمپلیټ پیکیج وي کمپلیټ کوریج وي جی اپ ټو ډیټ خا زموږ په خلکو کې کنه د ډیکوریشن رجحان هم اوس ډیر زیات راغلی مخکې هغه ودونه بالکل ساده ساده وو اخو دغه نو ته هغه ډیکوریشن به شو نه یا سټریټس کې به وکنه سټریټس کې به ټینټ به یو لګولو ټینټ هم بالکل ساده غونته وو اوس خو چې کم دین اوس خو هغه لایټینګ او سټیج او ډیکوریشن او فلاور ارینجمنټ ته پته نشته څه هغه غواړي خو ما اوس دا لیدلې دي کنه زه زیات ودونه داسې ګورم چې هغه لګ سمپلیسټي طرف ته روان دي مخکې بلکې دا وا چې سټیج ما کتو کنه هغه کې به شنه پانی وي سره ګلونه به هم وو زیړ ګلونه به هم وو اوس چې کم دی اوس تک سپین سټیج وي او نری نری ګلابي ګلونه تاسو سوای فایزه دی بلکې تاسو ایونټس ته ځای راځي کنه نو تاسو ته نه لګي چې مون خلک لګ اوس زیات ساده شي نه خوخی کنه زیات در ګلامر ډیر زیات شو ډیر زیات نو دا سمپلیسټي زموږ د ګلامر سټانډرډ دی او کس ځکه چې ما اوسنی سو ودونو کتل وی ډیکوریشن خډیر وی هر ځای سجاو کړي خو لکه هغه ډیر ډیسنٹ او سمپل لوک وی کنه یې ډیسنٹ لوک وی ګوره دا به هم په تھیم باندې ډیپند کوي څه خلک چې کم دینو دا غوي ډیر ټریډیشنل تھیمز خوخي څه چې کم دینو لګونته انګریزي تھیمز خوخي کنه هغه وی کنه چې دا انګریزي ډیر زیات رالو ډیر زیات ګلامر او هغه د انګریزي ټچ چی انګریزي تھیم چی کنه هغه لګ ډیسنٹ وی نو بس دا ټیسټ پورې خبره او زموږ چې دی هغه ډیر زیات لاود کلرز او لکه ډیر زیات نو اوس دومره نشته ډیر دا دې پوری خو نه چرته لکه څنګه اوس جنج باندې ناوې سره جوړا اچي په ولیمه باندې پیکه رنگ اچي نو دا خود سینه د جنج دې ناوې سره جوړا چولې نو سټیج هم ډک کا رنگین کا او ولیمه د ساده داسې بالکل نشته کنه بس چرته هغه ریډ روزز او هغه لګولي او بس بوکې لګولي بس بل دا کنه چې ایونت مینیجرز چې کم دي دے آر د بیسٹ جج بالکل ولې چې ډیکوریشن تاسو یو سپیشلټی ده کنه هغه کې به انسان اتوماتیکلی پوه شي چې ښه د ناوې جوړه داسې نو بیا بیک ډراپ داسې پکار بالکل هغه خو مخکې به خلکو به خپله به کولو که نه نو ځکه پوهېدل به نه چې څه وکړو نو اوس خو هلکه بالکل لایټ ټچ ورک او که نه چې بس هر یو چې
بس ظاهري کبه بیلانس وي بیلانس بالکل زما په خیال فوټوګرافر چې کوم وی کنه هغه زیات پوهیږي ځکه چې هغه انځورکشي کوي نو اته پته یې چې کم رنگونه با کیمرا ښه طریقې سره راخلي کیپچر کوي بالکل بالکل ښه فایزه ګورئ تاسو ډېر زیات سټرګل وکړو سټرګل په دې کم پیریډ کې دی خو ډېر زیات سټرګل ماته ښکاري په دې باندې کنه چې کورم دی بیا ورسره جاب هم دی بیا مطلب جاب یو ار ډوینګ یور اون جاب کنه خپل بزنس دی نو obviously لکه انسان سره بیا پیسې هم راشي سیټسفیکشن هم راشي نو ستاسو څه خیال دی څه خلک چې کم دي کنه هغوی وایي کنه چې ډېره پیسه ما سره راله کنه بس ما سکسس ترلاسه کړو څه خلک چې کم دي کنه دے آر سیټسفاید ان واټ دے ډو تاسو دپاره سکسس پیسه ده او که سیټسفیکشن دی سیټسفیکشن ها جی بالکل ډیفینیټلی پیسه خو لا صحیح ده چې څومره مونږ زما خیال دومره نه دي ګټلي او چې څومره ګټلي دي هغه لګو لګیا یو نور هم انویسټ کوو لګیا یو چې یار کار نور ښایسته شي نور ښکلی شي او مکه خبره خپل سیټسفیکشن دپاره چې څومره پروفیشنلزم طرف ته به ځو نو دومره کار هم لکه خلک به اپریشیټ کوي او همدومره کار به لکه مخکې به ځي که نه سکسس به میلاویږي نو دا دی چې بیسیکلی زما موټیو چې دی نو او بیسیکلی کم ایم دی هغه بیسیکلی همدا دی چې یار اول یو خپل پہچان او هغه مکه خبره پہچان پورې چې ځان خپل برانډ جوړ کا بالکل دا خو د ځان پیژنګلو خو په کاری خو دلته فایزه یو خبره ده پیسې خبره سلما میم وکړله نو زه هغې ته لږ ذهن مې لاړو هغه طرف ته هم پیسو هم ضروري ده بالکل لکه مونږ وایو چې ډېره پیسه انسان کې رس پیدا کړي ډېره ښه هم نه وي او زیات چې کوم دی نو سکون په دغه کې دی چې خپل ګولز انسان ترلاسه کوي خپل خپلوان خلکو سره یې مینه یې خوا او شا په ژوند کې خو بیا هم تاسو نه دا تپوس کوم کنه ځکه چې تاسو خپله یو داسې انسان یې چې په خپلو خپو منې خپله ودرېدلې لګیا اوسه پورې خواري کوئ تر کم حد پورې پیسه ضروري ده خپل ضروریات پوره کول پورې بس چې انسان ښه ښایسته ښکلې زندګي بس ژوند تیر کړي هغې کې چې کم ضروریات زندګي دي بس هغه د ټولو بدل نه دي لکه څوک به وایي چې زه دې په سایکل باندې تللی راتلی څوک به وایي چې گاډی وي را سره نه دا خو بس هغه خواهشات دي که نه هغه خو خواہشات دی خو بس دا دی چې اوس چې کم کې انسان میں کہتی ہوں کہ یار جو چیز اب ہمارے پاس ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے بس اور سکون پیسے میں نہیں ہے انسان سے ہے انسان سے اور میل جول اور سکون اسی طرح سے ہے کہ سچائی سے پیار سے ایک دوسرے کو پیار بانٹنے سے اور یہاں کا سکون ہونا چاہیے ذہن کا گوری لکا پیسے کے سکون دے بس میں وہ بہت پرانی کہاوت ہے ہاتھوں کی محل ہے پیسہ بالکل آنی جانی چیز ہے یو ریسپیکٹیبل لائف تمرا امپورٹنس نہ ورکوم پیسے لا تمرا امپورٹنس نہ ورکوم تمرا یہ بالکل بھی بس ٹھیک ہے ضرورت ہے لیکن اس طرح سے نہیں کہ نہیں یا ہونا چاہیے نہیں اتنا ہونا چاہیے لکه هغه دغه نه دی پکار کنه وی چې په جارو باندې راټوله کودو نه هغه لیول ته ځان ورسو خو بس دومره پکار ده چې وخت هرس چې کم دی کنه هرس لیمټ نشته بالکل د هرس خو لیمټ نشته او پکار هم نه دی هرس کول بس جس وہ کیا کہتے ہیں جب ٹھیک چل رہی ہے اپنی لائف تو بس کیا کرنا ہے بس اپنے آپ کو انگیج رکھنا ہے کام کرنا ہے اور خود اپنا ایک برانڈ بنانا ہے یعنی اب خود کو ایک برانڈ بنانا ہے اپنی پہچان اور ویسے بھی انسان کی زندگی اتنی لمیٹڈ ہے بالکل اس پتہ نہ لگی ګورئ زه په دې باندې نه پوهېږم چې کوم خلکو ته د جګړو موقع ملاویږي ځان له موقع لټوي هم یو قسم کې ټیک شو که نه یا هرس کوي یا اخوا دېخوا ګوري انډیو لالچ کوي ولې کوي که نه او پہچان پورې یو خبره به کوم چې یو ورکوټ غوندې خپل پرسنل یو سټوري اکثر زما دا زه صدر ته ځم که نه تاسو ته پته دي چې تاسو ته مخکې لاست ټایم ما ذکر کړی و چې زه لږ دا کپړو بزنس او دا نو شوقین یم مانو هغه زه شاپینګ ته تللی منه دا دی خو بازار کې هلته پارکینګ کې ما نو ودرولی خپل ګاډي نو هلته سایډ ته مې ودرولی و هسې بس ما ویل بس داسې یو 10-15 منټس کې راځم نو زه تقریبا 20-25 منټس کې رالم پاکستانی یو که بازار تاسې مې سړی لاړ شي بیا ترې راوتی نه شي بالکل چې رالم نو ګاډي چېرته ده او ګاډي لفټر اوچت کړی دی
غزي کې وړي دي او خدایا بس شکر مې وایستل بس فون مې نه هغې ته لاړم اول ما ویل دا ګاډي مال راکړئ جي نو وایي شابه وایي خپل لایسنس وښایه وایي خپل ما ویل لایسنس خو ما سره کور کې پروت دی کور کې پاتې شو ما ویل ګاډي راکړه چې زه روړم وایي نه وایي خپل چا به آی ډي کارډ نمبر ووایه بس اوس پرچه دی اوس پرچه کوم ما ویل پرچه مرچه پرېږده ما ویل صبر وکړه ته یو منټ صبر وکړه نو ما هلته فون وکړو که نه هلته دا دې نه مخکې یو پیره غلط گاڑی ودرولي او اسی ودرول پکار نه دي دا غلط کار دي لار باندې بالکل جی بالکل نو ما الته فون وکړم نو دې پورې ویم پہچان پورې نو الته ما کال وکړو نو آهی راته ویل جی مس څه پرابلم دی ما ویل ګاډي آهی کار لفټر اوچت کړی نو څه وایي ته ورله ورکه چې دا دې چا ګاډي اوچت کړی دی ما ویل نو دې پورې خبره کوم چې یعنی دا ښه دی چې ما چاته یا خپل کاکا یا تایا یا مامو یا پلار یا رور ته مې نه دي کال کړی لکه خپل دومره زما اوس ماشاءالله پہچان یا تعلق وشو چې ما ډایرکټ فون وکړو او وایي راته هغې ته وایي ما ته وایي چې دې له فون ورکړه نو هغې ته وویل چې دا مس پای د دې آینده ګاډي به نه اوچتې مطلب لکه مس فایزه دې خپله هم پارک کوي وی آئنده د دې ګاډي د لاس به نه رسي نو هغې جی سر نو په دې بس خوشحالېږم چې زه خپل پہچان دومره شته چې بس زه اوس خلک دغه کوي عزت کوي یا داسې مطلب غلط خبره ده خو بیا هم یعنی خلک پیژني ښه فایزه ګورئ ما سره دا یو کوېسچن دی خلک چې کله چې بزنس سټارټ کوي تاسو نه ځکه زه تپوس کوم چې یو سټارټډ فرام زیرو رایټ اوس ګورئ چې کله چې انسان یو بزنس سٹارټ کوي کنه نو هر څیز ته انسان سوچ کوي ما سره دا دومره پیسې هم پکار دي دا ورک کنډیشنز هم پکار دي کما ته آوټساید هیلپ پکار دی هغه هم پکار دی کما شومان دي هغوی سره به زه به څنګه چل کوم مطلب ایوریثینګ شوډ بی پرفیکټ او چې کله چې انسان په دې سوچ کې پروزي کنه نو بیا کار نه سٹارټ کیږي کنه په دې باندې چې کار سٹارټ کولو دپاره څه نه څه مسټیکس خو به کیږي کنه تاسو بیا دا څنګه سٹارټ واغشتو obviously you are a mother as well ٹھیک شو کنه دا fears خو به تاسو کې به هم وکنه نو تاسو بیا څنګه سٹارټ واغشتو دا سٹارټ واغشتل لګ ډېر مشکل دی دا لګ پلیز هایلایټ کړئ یار سٹارټ دا و چې واقعي ډېر زیات مشکل و چې جاب نه بس چې جاب دومره ګیپ رالو 3-4 years ګیپ هغې نه پس ته دا سوچ کول چې یار بزنس یا یوټیوبر ویلاګینګ how is possible فائزہ نو بس ہسبینڈ دے کے ماں ڈیر زیادہ سپورٹ کولو کہ یار تم کر سکتی ہو فائزہ تم کر سکتی ہو تم اگر سوچو تو یا بچے ہیں کیسے کروں گی چلو تم اسٹارٹ تو لے لو نا چلو تم دیکھو نو آہستہ آہستہ چې څنګه ما سٹارټ واخیستو بیا ریسپانس چې راځي که نه هغه ټایم انسان چې دی نو وایي چې یار میں اس کام کرنے کے قابل ہوں اور میں کر سکتی ہوں اس کام کو نو بس هغې نه هغه ټایم نه بیا انسان لکه دغه شي کریج ملاویږي یا چې تاسو ته ریسپانس لکه انسان ته ریسپانس پازیټیو ملاویږي صحیح یار وړوکي نه سٹارټ پکار دی بله خبر دا ده چې ډاډګیرنه هم پکار ده لکه انسان داسې کله هم نشي کیدی چې هغه همیشه د خپله دومره زړور وي دومره مکمل دی وي چې هغه سره د چا مرسته هم نه وي هغه د یو کار خپله وکړي لکه خامخا د بل طرف نه چې څه ریسپانس راځي هغه په انسان باندې هغه ریسپانس ما ته فیملی نه رالو خپل فیملی نه رالو لکه چې تاسو کله کار سٹارټ کړلو او هغې نه پس ته بالکل اوس هم ما ته دومره میسیجز پروت دي سو کوئی فائزہ آپی سو کوئی فائزہ څوک څه وایي بس ټول کزنز دي لوکل نیٹ ورک ډېر زیات دی نو هغې ما ته وایي آپ کپڑے کب ہمیں شو کروا رہی ہے بھائی آپ کب ڈسپلے کریں گی کب لا رہی ہیں میں کہتی ہوں یار بس ابھی صبر کرو ابھی میں بہت زیادہ بزی ہوں کچھ دن رک جاؤ نو هغوی نه ایکسکیوز کوم ماشاءالله دومره دي هغې ښه ریسپانس راځي که نه چې هغوی وایي چې مطلب ستاینه کوي خلک بالکل قدرمنو موږ سره شوی دی یو وړې شان دمې وخت زو دغه دماغ خلو چېرته ومزئ موږ سره اوسئ جی ویلکم بیک فرام د بریک ویوز اور موږ سره فایزه دلته موجوده ده هغه ورسره چې چېرته هغه ایونټ مینجمنټ کوي یوټیوبینګ کوي نو ورسره هغه فیشن ډیزاینینګ هم کوي
اوس په دې باندې لغونته ډیټیلز به واخلو په مینس کې لغونته داغه دا کار سسپند شوی او خو چې څنګه دا سپرینګ سیزن شروع شو بیا ورسره خامخا بیا په سمرز کې لون چې کم دی نو داغه بیا ډیمانډ ډیر زیات وي په دې سیزن کې هم ډیر زیات وي خلک وایي چې ودرېږه چې ځان له یو سټاک جوړ کو بالکل شروع کې چې بیا په ګرمه کې لغونته پارام کینو په دې باندې چې په ګرمه کې ګرځیدل درځيانو پسې هم ډیر زیات مشکل وي واقعي ډیر زیات ګرانی او بل خبر دا ده چې دا شروع شو کنه څنګه ګرمي نو نوې ډیزاینز چې کوم سټاک دی کنه بازارونو کې هم راغلو کاغذ او برانډز ته زی او کاغذ او عام بازار ته زی خو حال ته ټول نوې سټاک راغله دي نو بس هغه انسان یو دوه چکر اوخي نو پته او لګي کنه د هغه ځای چې نوې کما کپڑا دا نوې کم ډیزاین دی کم رنگونه دي په ما باندې به کم خلګي نو بس هغه واخلا او بیا د سیرورو جوړاوه او بیا د سی کنه چې څنګه مونږ ګورو سپیشلی نن سبا جنکه انسټا ډیر زیات استعمالي نو هغه باندې ډیزاینز بیا راځي د هغه کلرز د هغه هر څه نو بس ورو سره بیا رستو لیسز او ټوله کیسه برابر ساته خو د خلک کوشش هم دغه وی کنه فایزه اوس مخکې رمضان هم را روان دی هغه نه پس بیا اختر دی خلک به غواړي کنه چې اټلیست ما سره درې جوړې خو دی اوس خو ډیر زیات خلک په فیشن باندې ډیر توجه ورکوي نو څنګه تاسو بسوي تاسو دا بزنس څنګه روان دی او مطلب د دې ډیټیلز څه دي لک دا و چې د کې لګ ما ګیپ ورکو نو اوس بیا چې دی نو چې څنګه دا سیزن شروع شي نو ګرمي کې همیشه دا دی چې ګرمي کې ډیر زیات کپڑے جوړي خلک ډیر زیات او زموږ فیمیل سي دي نو اسه ما وی جوړي خدا ګرمي سیزن کې ډیر زیات شي او دا یو سیزن وي د کپړو او د کې هغه لکه دا سی کنه چې یخني او دای چې بز یو جیکټ واخل جیکټ واچو لکه په خپل ډیولپ کوي کنه د سره دا میچینګ او شال واچو او دا چې ګرمي هو اسپیشلی لګي او کلرز او کلرز کنټراسټ سنگ لکه لاؤډ کلر او فرش کلرز لایولی کلرز چلی ډیر زیات نو دا د شیزونو خیال لکه دا دی چې دا خو هر یو فیمیل ته پته وي او دا چې زه کم انټروډیوس کوم او کم برانډز او چتوم نو هغې کې هم دا کلرز وي زما زیاتر لایولی کلرز ژوندي کلرز بالکل خو فایزه داسې نه ده چې څنګه ګرمۍ موسم اوږد وي او ته څنګه تاسو هم وویل چې ګرمۍ کې مونږ کپړې ډېرې زیات جوړی کنه دومره یو زه ویم چې لاست ایئر ما چې څوک نم جوړی کنه نو هم 10 سورس جوړ کړی دي دا د دې خو دا مطلب شو چې دا یخنۍ په حساب باندې مونږ ته ګرمي ګرانه پریوزي پیسو حساب سره او بالکل ډېرې شوې کپڑے ډېر زیات جوړیږي دا بالکل یو پوه شي دا زما پرسنل یو ریسرچ دی دا تاسو ویلی شي یخنۍ کې دومره نه وسیل چې څومره دا ګرمي کې کیږي ها نو تاسو دا پروډکټ لاین چې کوم دی مطلب دا انسټچډ دی کنه سټچډ هم تاسو خرڅوي فی الحال هو انسټچ دی او ټول برانډز ډیفرنٹ برانډز دي ما سره او ډیر مونږه لکه بلک کې چتو نو مونږه لګ عین لګ ډیفرنس ډسکاونټ دی ورکړي ډسکاونټ دی ها یو بل خبره دادا چې کوم دا چلیدلې برانډز دي کنه زمونږ دا قوم چې کوم دی کنه هغه ډېر برانډ کانشس هم دی مخکې بنو اوس دی اوس ډېر زیات شو کنه خو خبره ده چې تاسو اوریجنل برانډ چې کنه کله نو انسان نورم کانفیډنٹ شي بولډ شي انسان نو تاسو څه خیال دی بولډنس وی ولې چې مونږ د 2000 روپو په ځای 500 جوړا چولې ده نو یا د صدر بازار په ځای د دومره برانډز رالل کنه دومره برانډز چې ریزنیبل برانډز رالل او مکه فاین کوالټي وی فاین تاسو میټیریل وګورئ هغه کلرز وګورئ زم چې دومره هغه خیسته وی جوړ کړی دي او ریزنیبل دي دا 2000 3000 پورې ملاوي شي چې کوم زموږ ټاپ برانډز دي د ملک کنه نو هغه ته خو ایکسپوژر انټرنیشنل مارکیټ کې هم ډیر زیات خلک التم پیژني هغه د فیس اف پاکستان موږ ورته ویل شو یو قسم کې ټیک شو کنه چې کوم دا سټرګلینګ دي چې کوم دا واړه برانډز دي ما ته کله کله داسې لګي کنه چې وی شوډ ناٹ بی دیٹ برانډ کانشس په دې باندې چې اکثر ما دا زما په ایکسپیرینس کې هم دی چې تاسو د وړو کې برانډ نه چې څه شی واخلئ کنه دیٹ ټرنز اوټ ټو بی بیټر یا اف ایکوال کوالټي ود د ټاپ برانډ په دې باندې چې هغوی هم ځان له یو ځای جوړوي ظاهري خبره د دې مکه مقابله کې لکه کئی شی جوړوي او مکه فاین کوالټي تاسو ته ما مخکې ویل چې دوی کوشش کوي چې یار اس سے کوئی کمی بیشی نہ ہو اس میں نو او ریزنیبل هم وي خو فایزه دلته خو بیا ځای چې مونږه دا ورکوټي اس ام ایز وګورو کنه لکه نوې چې کوم کار را چا شروع کړی دی بزنسز شروع شوي دي
هغوی کپړه هم ښه ده د لوی برانډز غونې ده د هغوی قیمتونه هم ارزان دي نو بیا هم خلک مخکې د لوی برانډز طرف ته روان وي لکه بیا وجه څه ده یا خو دا ده چې د دې قیمتونو د دواړو بیلنس شوي دي فرق کم لري هغوی هلته نه قیمتونه راغوزار کي او که نه بس خلک خامخا پیسې ډېرې ورکوي خو بس هغه لوی برانډ له به ځي یا بس دا هم ویلی شو چې هغوی یا ډېر زیات ایکسٹرا کانشیس نہیں بس یہی ایک ہی برانڈ ہے جو جس کو فیمس ملی ہے یا فیم ہے جس کی یا سوکلری نو پیجنی ټیګ په او دی خو دا برانډ خو زمیم چې څومره اوس نوې برانډز لانچ کیږي زمیم چې ضرور ټرای کول پکار دي ضرور دومره ښه برانډز دي او دومره زبردست هغوی کوالټي ورکوي لګیا دي هغوی کوالټي خرڅوي دې ټایم کې کوالټي نه جوړولو لپاره کمپټیشن زیاتېږي هغه عمره کوالټي هم ښه کېږي هغه عمره ورسره د ملک اکانومي هم ښه کېږي هغه عمره امپاورمنټ په خلکو کې را روان دی دا all in one دی اپروچ ایگزیکټلی زمونږ چې کوم پاکستان بزنسز دي که نه هغوی کې 70% چې کوم بزنسز دي هغه دغه دا واړه دا نوي چې سټارټس اغوستلی شوي دغه دي او زمونږ د ملک د اوورال سرمایې هغه 30% حصه همدغه ورکوټي بزنسز نه ده نو دا خو واقع دي له خو ترقي ورکول پکار دي بالکل او اوس چې دی نو دا همدغسې دا سپرلی دی سپرنګ سټارټ شوی دی او بیا سمر او بیا رمضان دی انشاءالله نو آیې دپاره ټول خلک راته وی لګېدل نو ما ویل یار فائزہ कर नहीं सकती लेकिन अभी मैनेज करना पड़ेगा अभी 10 सीजन हो जाओ आम लगा सही और ना बखला माता वही चाहिए नहीं हमें आपके कपड़े में कभी बाजार भरे हुए नहीं हमें आपसे लेने हमें आपसे लेने वली लका फाइजा गोरी खामा खास कीमतونو به فرق وي कीमतونو فرق دی بل دا چې کم شي انټروډیوس کوم یا خپل لکه کلاینټ هغه ځکه ریپیټ کیږي چې آی تا باندې ټرست کوي باوري بالکل او لکه زما فوکسم او دا دی چې یار فائزہ کوالٹی بیچنی ہے क्वालिटी होनी चाहिए बिल्कुल लाइक ये नहीं कि बस छोड़ो बस खर्चो बस प्रेदा तो आप के फायदा नहीं दा से बिल्कुल नहीं था और मां टिक टाक दे बिजनेस के टिक टाक प्रॉफिट करियो लास्ट ईयर नो बया दा सीजन में हम कना دا ځل خوند ورکړی دی اسه فایزه یو سجیشن دی د درزیانو ډیر سخت کمې دی د ښه درزیانو زه خو به تاسو ته به همدغه سجیسټ کوم چې دا سټیچډ ګارمنټس پلیز شروع کړئ چې زمونږ غونډه د خلکو هم لغونته او کلم شروع کړل موږ سره پلیز لیټر اون زما دا پلانینګ دی بس لګ دا رو بکیږي نه ان شاء الله ولی چې الته ویلاګینګ هم شي افیس شي بیا سیزن فل سیزن او ډیر خسته کپڑے راغلي دي زه اول هما سره لګ سایت تک کنه یو 7 ځان لا او کنه اګه بس ما وین چې دا ډسپلی کوم ما ان شاء الله نو دا ډیر زیات سټوډنټس थी फीमेल स्टूडेंट्स नो अही माता ढेर ज्यादा वही चे आप वो लेके आए ना स्टिच जो प्रैट्स होती हैं इसी तरह स्टिच जो 2 पीस होते हैं तो वो आप वो इंट्रोड्यूस करवाएं नो माँ विला अलग लेटर ऑन फिलहाल जी अनस्टिच्ड जी अनस्टिच्ड हाँ फाइजा यो खबर है दा अक्सर जोम چې تاسو به هم دا نوٹ کړی وي چې مونږه کله بازار ته لاړ شو کنه نو اکثر دا دکانداران د گاګ په مخ کې لکه قیمتونه وای د کپړو هغه خو خپل مینس کې چې هغوی لګیا نو هغوی څه نمبر وای چې دا 40 نمبر دی دا 50 نمبر دی فایزه دا څه دی دا क्वालिटीज भी कहना ये कि नंबरिंग ची भी कहना 60 लॉन है लगना ढेर लो क्वालिटी भी बिया अब बेकार क्वालिटी भी हां जी 70 मेंस के लग गया पटी खबर के 70-80 लख खशी बिया बिया ची दिन आये के दा यो रेंज राशि 80 लॉन अगर बिया खवाला ओ चाहिए कि बिया दा 90 100 और 100 की लॉन ना बस सिर्फ बिया ब्रांड्स इस्तेमाल है ब्रांड्स दे बाने कंटिन्यू कोबा व्यूअर्स दा च कम 80 और 90 और च अर यो किस्म दे دا کاونټ دی یو قسم کې او د کاونټ باندې لغونته ځان پویول غواړي خو د وخت کې یو دماغ خلو هغه نه پس واپس راځو او همدغه ټاپک لغونته کنټینیو کوو چې موږ ته پته ولګیږي چې کوم یو کاونټ والا لون خلون دی
जी प्रोग्राम کې یو ځل بیا هرکلی ویوز اور د بریک نه مخکې مونږ په لون باندې خبره کوله او هغه یو کاونټ دی چې کوم 80 90 یا دغه شانته د فایزن ولک تاسو وکړو تاسو هم په دې لکه کپړو کې هم ډیلینګ کوي کنه چې کله چې لکه انسان زی او یا پاغي باندې دغه شانته سلیکلیم وی کنه داسې برانډ چې کم باندې دغه کاونټ سلیکلی وی کم یو کاونټ چې کم دی نو هغه تاسو وایي کنه چې ګرمه سیزن د پاره لکه کمفورټبل دی 90 100 دا نه جی بالکل خو تاسو وایي چې دا صرف برانډز دغه لون استعمالي نو هر څوک برانډ نشي اغستی جی بالکل برانډز نشي اغستی او 80 ډیر خای 80 والا ها 80 هغه ریزنیبل وی او ریپلیکا کې ملاو شي عام لوکل بازار کې ملاو شي زما تر څو پورې چې ذهن کار کوي کنه چې لکه دا کاونټس چې کوم دی دا شاید پاغه کې چې کومه مکس کپڑا چولی کېږي نایلون یا کاټن شاید د دې کاونټ دی نه نایلون نه یا باریکی دا خو لکه ما بالکل हल्का कपड़ा ही करना बिल्कुल हल्का कपड़ा ही बिल्कुल लो क्वालिटी چې څنګه क्वालिटी कलर लाड़ शी या कलर बुर राशि मतलब खुलाओ شي کنه هغه تارونه ورنوزي کې دې شي دا د دې ټولو مکس وی ځکه چې ما څنګه دکانداران اورېدلې دي کنه نه اوی نمبر ته پوسو کې دا بل کس نه خپل چې کم کولیګز وي هغه نه نمبر ته پوسو کې چې خدا سویم نمبر دا نو هغه مطابق بیا هغه ریټ ذهن کې واچي نو بیا خپل گاګ سره ډیلینګ کوي چې نه دومره کې به در کوم د دې نه سیوا نه کوم ځکه چې د دې کپړې نمبر دا دی خو لکه هغه خو گاګ ته نه وای کنه خپل منس کې لګي دا مکه کوالټي دا ایگزیکټلی دغه کوالټي د زما په خیال چې د کم تاسو تار والا خبره کوي دا پدې کې برازي خامخا ځکه چې کوم مکس کپڑا مکس او جی سمره چې تار پیور وی کنه خالص وی دومره هغه کپڑا ګران وي هم د سیده فایزه بالکل دغه سیدی چې دومره ګران نه اوس ما تاسو ویل چې دومره کمپټیشن دی او دا واړه برانډز راځي لګیا دي لانچ کیږي لګیا دي او کمپټیشن کې راتل د پاره ما کا فاین کوالټي ور کوي او هغه سه خسته کلر وی یا کلی رنگونو سره او مطلب زمیم چې کوم ما سره برانډز چې کوم انټروډیوس کوم لګیا ما سو پیج نیمنا هغه برانډز دي او تاسو هغه کوالټي وګورئ او هغه کلرز وګورئ او دومره ریزنیبل دي 2500 3000 3 days how ji 3 piece 2500 or 3000 او رینج کم یو دی دا نمبرینګ چې کوم اوس مونږه یادو 100 ها 100 جی 90 100 صحیح بیا خو دا ډیر ښه نه او دا واقعي دا ډیر ښه دی ځکه چې برانډز کې دا وخت مونږه حساب ولګو 2500 سلور 15000 باندې 2500 کې پورا سوټ ملاو شي 2500 کې خاطو به زما ذهن کې یو کوېسچن راځي ګوري 8 مارچ چې کوم دین هغه اوس تیر شوی دی ویمن امپاورمنٹ باندې چې چرته زمونږ دا پروګرام بیس دی ورسره هم په دې 8 مارچ باندې مونږه سغلط بینرز هم ګورو هغه لغونته خبره پدې باندې کول پکار ده بالکل پدې باندې چې زمونږ په سوسایټي کې کنه دوه قسمه مایند سیټس جوړ شوی دي یو مایند سیټ دا دی کنه چې بس په هر صورت کې ویمن امپاورمنٹ پکار دی بالکل at the expense of you know compromising on your values and morals and everything کنه هغه ته بس هغه دا وایي کنه چې بس مونږه strong you or you او یا بیا هغه سړو سره یو ریس لګولې دی چې په څه طریقه باندې دا سړی مونږه ډیفیټ کو نو مونږ به empowered you ٹھیک شو کنه نو مطلب دا یو کنفیوژن دی چې کوم په دې معاشره کې روان دی او چې کوم زمونږ د ینګ لاټ ته هغه د دې بینرز نه بیا افیکټ کیږي هم بالکل نو دا تاسو لغونته هایلایټ کوي چې دا ویمن امپاورمنٹ کا پکار دی نو کم یو طریقه بیسټ ده زه خو ویم چې بس ما کا پہچان پوری خبر راضی چې ضروری لکه دا نیگیٹو دا کی راضی چې یہی کہ میں نے مردوں کو جو ہے تو ڈیفیٹ کرنا ہے یا میں نے جو ہے تو ایک ٹارگٹ نہیں رکھنا بھائی کرنا ہے اپنے لیے کام کرنا ہے اپنی پہچان بنانی ہے یعنی یہ نہیں کہ بھائی میں اس کو جلانے کے لیے یا اس کو پیچھا دکھانے کے لیے نیچا دکھانے کے لیے کرنا نو تاسو هغه استو داسې پوهه زما په خیال او جی دا خبر ده کنه چې وومن امپاورمنٹ چې کوم دی هغه دا نه دی چې مونږ وایو چې سړی باندې را باندې کا یا خیر دې کړو دوه سپېړې ما ور کړلې یا چای ډوډۍ ځان تخپل ګرمه کا زه خو درل نه پخوما او یا چې په کم ټایم لاړم او په کم ټایم رالم تاسو کې تپوس پوښتنې کول والا دا مختلف شي نه دي دا بیل دي دا فیملی ویلیوز دي دا کلچرل دا د کلچر
نه، دا د مذهب نه، دا د کورونو د روایتونو نه راغلي ملاو شوي، دا هغه خبرې دي. وومن امپاورمنټ دا دی چې هغې ته د هغې د تعلیم کولو حاصلولو حق ورکوي، هغې ته هغې د فیصلې کولو د ژوند د فیصلې کولو حق ورکوي. هغه که په ژوند کې لکه هغې ته دا حق میلاو شي د ژوند د تیرولو حق، د خبره کولو حق، د خپل زړه د رای اظهار کولو حق ورته میلاو شي چې هغه هم هغه ژوند تیر کړي چې کوم په دغه ځمکه باندې نور خلک تیروي. دا نورې چې کومې خبرې بانرز مونږ ګورو او بیا مونږ خفه هم شو چې دا په کار نه وه، دا هغه بانرز دي یا دا هغه خبرې دي چې دا د وومن امپاورمنټ نه ډېرې لرې دي. خو بس دا په دغه ځای کې یو نیم څه ګروپس دي چې هغه دغه انکلوډ کړي پکې. خو واقعي دا ته به تا کتلی و ښځو جاروګان هم اوچت کړي وو، جاروګان اوچت کړي وو، ورسره ډانسز کېږي لګیا دي او څه عجیبه عجیبه غونډې ډانسز وو چې کوم ډېر زیات چیپ ښکارېدل. لکه ګورئ خبرې دلته دا ده که نه چې هغه ډانسز کولو نه یا جاروګانو اوچتولو نه مطلب څه دی؟ دا خو پرسنل ډیلینګ دی. زه خپله کور صفایي کوم لګیا یم، دا ما پورې ده او جی زما خپل ځای ده. ایګزیکټلی ډانس کول او دا لکه د دې نه هغه د دې کولو مطلب څه دی د انسان، هغه مطلب باندې ډیپینډ کوي. او زما په خیال چې وومن امپاورمنټ څه ته وایي هغه په دې کې یو ځای کې هم نه ښکاري. ګورئ چې کوم اصل مقصد دی هغه خو وروستو پاتې شو. هغه وروستو پاتې شو. بالکل موږ له اسلام حق راکړی دی، چې کوم موږ له معاشرې حق راکړی دی، چې کوم موږ له قانون حق راکړی دی، هغه حق دپاره که تاسو خپل اواز اوچتوئ نو هغه خو بالکل ویلډ دی، بالکل صحیح دی. که تاسو په ښه طریقه باندې زندگی تیرول غواړئ within the confines of Islam and the society as a whole، چې کوم سره سوسایټي ته بګاړ نه پیدا کیږي په هغې کې، نو بیا خو بالکل صحیح ده. خو که په دې آوټسایډ ان جی اوز چې کوم یو اجنډا چلی لګیا دی او که د هغوی دغه خیال دی چې نه دا ویسټرن معاشره دی ترې نه جوړه شي، زمونږ دا ښځې چې کوم دی نو دا د بې پرده دي شي یا دوی چې کوم دی نو غلطو ته لاس ته واچوي او په هغې باندې د ودرېږي چې او بالکل ټیک شو زه آی ایم سټرانګ وومن او دا غلط نه دی. نو دس از ریلی رانګ، دس از ریلی رانګ. او ګورئ د ټولو نه زیاته ذمهواري په میندو باندې راځي چې کوم زمونږ په کور کې دا ناستې میندې دي چې دوی خپل دا نوې جنریشن چې کوم دی هغوی د امپاور کړي، هغوی د ایجوکیټ کړي، هغوی د انفارم کړي چې تاسو ته چې کوم دا یو څه ګروپس دغه شانتې ښکاري لګیا دي، پلیز ډونټ گو ټورډز دیم. بالکل. او ما ګورئ زمونږ دا وخت چې کوم دی که نه هلکان چې کوم زمونږ ځوانان دي هغوی هم وومن امپاورمنټ لګیا انډورس کوي، لکه هغه ستایي په هغې لکه هغې کې ښځو سره مرسته کوي او راځي مخې ته ودرېږي چې مونږ به وومن امپاورمنټ راولو. نو که چیرې بیا مونږ دا خبرې کوو چې لارو کې ډانسونه کول یا ګډاګانې یا جاروګانې راوچتول او عجیبه عجیبه خبرې کول، نو بیا چې کوم دا ځوانان د وومن امپاورمنټ په طرف دي نو دوی به هم بیا وروسته شي چې دا خو بل څه کیسه روانه ده. نو دغه وومن امپاورمنټ چې کوم معنی ده نو دغه باندې ځان پوه کړي. دا ټولو ښځو ته وایم او ایون زموږ نارینه هم په دې کې شامل دي چې دغه وومن امپاورمنټ په معنی باندې ځان پوه کړي چې دا کومه معنی ده، په دغه باندې کار وکړي. نور ژوند تیرولو حق چې کوم دی هغه د ټولو ته میلاو شي، خو یو بل ډلې ته زمونږ کلتور، زمونږ مذهب، زمونږ خاندانونو چې کوم روایتونه مونږ له راکړي دي نو دا په ټولو باندې دي، دا سړو باندې هم دي، دا په ښځو باندې هم دي، په ځینې ځایونو کې دواړو باندې یو شان دي، ځینې ځایونو کې دواړو باندې بدل بدل دي. نو هغې خیال خو دې ټول وساتي. بالکل. توبه ما ته د وایند اپ دپاره ویلي بالکل. نو زه وایم چې فایزه نه میسج واخلو. میسج هو همدا میسج دی چې بس چې کم کار کې تاسو لاس اچي یا اسپیشلی فیمیلز لپاره نو بس یو کانسنټریشن وي خپل مینټور خپل موټیو سیٹ کې انسان ذہن کې دا نہیں چې بس ٹائم پاس دپاره نہیں، اس سے آپ کی ڈپریشن بھی کم ہوگی اور جو آپ کام کریں گے ڈپریشن میں نہیں جائیں گے اور نوے نوے خیالات راځي، کریٹیو مائنڈڈ شي انسان مطلب سکسس هم دی کې دی چې انسان خپل کار فوکس کی چې کم کار تاسو شروع کړی دی او بس هغې کې لګیا اوسئ. Thank you so much. Thank you جی. Thank you. توبه قدرمنو صرف دغه به ویل غواړم همدغه وومن امپاورمنټ والا میسج به لږ شان مخکې بوځم. وایي وخت د ګزارونو د جواب سړي دې نه مري، نو څه چې غلط دي په هغې باندې اواز هغې خلاف اواز اوچتول پکار دي او څه چې سم دي نو د هغې ستاینه کول پکار دي. دغه وومن امپاورمنټ چې کوم دی زموږ طرف نه دغه وه چې سم ډیفینیشن دی د هغې سمه معنی ده هغه موږ مخې ته راوړو. نو سمه معنی همدغه د قدرمنو او هر انسان دی باید چې د دې خیال وساتي. خو دغه یو خبره به درته کوم، دغه تعلیم
حاصل کوي مخکې لاړ شي کارونه روزګارونه وکړي خپل په ټوله نړۍ کې خپل نوم یو پیژنګلو پیدا کوي خپل نامه پیدا کوي خو خپل کلتور خپل روایتونه او خپل اقدار مه پرېږدئ Thank you so much. Thank you so much. زما شارٹ میسج دا دی چې more than 60% of the population چې کوم د پاکستان دی هغه یوث دی اوس دوی له ایجوکیشن ورکول دي دوی امپاور کول دي او دوی چې کوم دي نو پویول دي او دوی له جابس اوس ګوري که جابس په مارکیټ کې کم دی سیلف امپلویمنٹ طرف ته لاړ شي دا امپاورمنٹ چې کوم دی ټیک شو دا پروګرام ویمن امپاورمنٹ باندې دی خو ورسره امپاورمنٹ اف د انټایر سوسایټي خو هم دی کنه اٹ سٹارټس فرام د ہوم and it goes towards the society. No, the empowerment of the society as well دی. دویمه خبره دغه ده چې موږ صرف د ښځو په باره کې خبره نه کول غواړو چې کله د جابس خبره راشي we are not just talking about girls. Jobs چې کله ورکړی کیږي it should be on merit.